السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ وعلیکم صاحب. السلام څنګه ورحمۃ دي طبیعت مو الله ښه دی جی؟ الحمدلله الحمدلله. الله کرم ټول الله اول خوښ. جی ستاسو ډېر غټ مشکور یم. تاسو خپل دومره قیمتي ټایم کې موږ ته ټایم وباسو او راغلی موږ ته هم حاضري وکړه. پس د دې نه ډېره مهرباني. جی شروع کومه چې ستاسو د شخصیت باره کې موږ ستاسو نه یو څو تپوسونه کوو جی جی او تاسو خپلو الفاظو کې موږ ته ملغلرې پیش کړئ خپل مهرباني. شخصیت باره کې. راځم جی د سوالونو طرف ته. اولنی تپوس چې کوم دی، ماشاءالله تاسو خو تعارف محتاج نه یې، ستاسو ځان له یو پهچان دی، ځان له نوم دی په ټوله دنیا کې، یوازې پاکستان کې نه. موږ غواړو چې تاسو په خپلو الفاظ کې خپل مختصر تعریف پیش کړئ جی موږ ته. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. بچې دا خو ستاسو حسن ژوند دی په ما باندې، ورنه زه خو من آن هستم که من دانم. ما ته خپل ځان معلوم دی چې زه څه شی یم. زه خو یو ډېر کمزوری انسان یم. څه چې دي دا د خپلو اساتذه کرامو استادانو دعاګانې او د هغوی د خدماتو ثمره ده. الحمدلله. خپل باباجي زموږ مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه زموږ استاد، زموږ وړې دورې کتابونه دا اصول فقه او ابتدایي هغې سره ویلي، نو ما به د هغه ډېر خدمت کوم او دا د ټولو سامعینو ته ویم. ما به خدمت کوم، ما به له چاپي کوله، ما به له زور کوم. دارالعلوم جامع حقانیه کې حضرت شیخ الحدیث زموږ استاد العلماء استاد المحدثین مؤسس و بانی د جامع حقانیه حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، ما د هغه ډېر خدمت کړی. ما به له چاپي کوله، زور به مې ورسره ولکه په لاسونو په خپو. طالبان به لړل، خپلو کمرو ته روټۍ به خوړه، زه به ناست وم. چېرته الوګان به یې یو دوه درې پرېښوم ساړه، هغه به مې وخوړل. مازدیګر به مو سره هلته ناسته کوله، بغیر د بچي نه یې ما ته بل څه نه دي ویل. دا ګوره زړه نه به دعا وباسي. بلکل جی. دې سره جی زه راځم دویم سوال ته چې د دې هر څه نه بعد تاسو دیني تعلیم لکه دیني میدان آغاز تاسو کم ځای نه او کله کړی؟ چونکې زمونږ هغه زمانه کې دا درجه بندی نه وي جی جی او نه داسې مستقل په مدرسو کې نظامونه و لکه دا اوس چې دي. جی جی خلک به استاز پسې ګرځېدل. بلکل چې کوم به قابل استاد و که هغه به مدرسه کې و، جی هغه سره به کوم کتابونه نو ټول پیریډونه به یې د هغه اخیستل. جی که مثلا د سره به داسې کتابونه و چې هغه درجه ښوونه چې هغه د دې کوم استاد سره به کوم کتابونه و، جی خلک به هغه د فن استاز پسې ګرځېدل. دا فقهي مولا دی، جی دا صرفي مولا دی، بلکل دا منطقي مولا دی، جی جی دا د ادب استاد دی. دې پسې به خلک ګرځېدل. دغه زما عادت و. زما والد صاحب و مولانا عبدالحق صاحب د هغه هم نوم و او د حضرت لومبې د دارالعلوم د دې لومبو فضلاو نه دی او مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب و د هغوی ملګرتیا وه. مولانا حبیب الله جان صاحب، مولانا رحمت الله صاحب دي زموږ د علاقې، نو هغه منطقي و. او ډېره دلچسپه واقعه به زه ستاسو ته یو ذکر کوم چې دلته جامعه و دا حقانیه وه او د دې دواړو به هغه علمي مقابله وه یو بل سره. نو یو کال کې به هغوی یو طالب تیار کړ، یو به دلته طالب تیار شو، نو دوی به خپل منځ کې سره مباحثه وکړه. مولانا صاحب به مو، باچا ګل صاحب دي به مو، والد صاحب مې دا خبره کوي چې کم کال باندې زه دلته وم او زما دلته بیا د فنونو د اخیري درجو کتابونه نو دارالعلوم زه تیار کړم چې دا مناظره به ته کوې او هغوی د هغه ځای نه یو بل مولانا تیار کړی او د دې استادان د دې مدرسې هم دي. مولانا یوسف صاحب و د بونیر، داسې نور ګڼ شمېر علما او د هغوی مو وی هغه مناظره مه وګټله او ډېر په اسانه مې وګټله. چې مناظره مې وګټله نو بیا یې ما ته د علامه لقب راکړه او دا حقیقت دی چې کله به دلته راغلی مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه به ما ته علامه څنګه دی او که ډاکټر صاحب سره ملو شم ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله وي علامه څنګه دی، دا د هغه الفاظ. نو د هغه د منطقو سره تعلق و، نو ما د معقولاتو کتابونه هغه نه ویلي. مولانا عبدالسلام صاحب و د دلبوړی همې استاد و معقولاتو کې. مولانا رسول سید صاحب و
د کوهستان، جی جی بیا وروستو سیدو مدرسه کې شیخ الحدیث و، مولانا عبدالحلیم صاحب، جی جی دا مې استادان ماشاءالله. د معقولاتو. فقه کې زما د خپل بابا نه اصول فقه او فقه مې د هغوی نه ویلي جی زیاتره، ښه جي. او داسې صرف او دا مختلفو مدرسو کې خو زیاتر ما چې کوم زیات وخت تېر کړی دی دلته د علوم حقانیه کې ښه جي، او ماشاءالله. په د علوم نعمانیه کې. جی جی لکه ستاسو دې مدارسو سره ټوله واسطه ټوله ټول واسطه، سبقونه ټول بالکل. درجات الصفدون الحمدلله. جی جی او دې سره تاسو به عصري تعلیم هم کړی وي شیخ صاحب محترم؟ عصریم زما ام ای دی، اسلامیات هم جی او عربی هم. جی جی الحمدلله. او بیا دې نه بعد به تاسو تدریس دې میدان ته هم تدریس راوتلي؟ ما لومبې چې شروع کړه په دارالعلوم نعمانیه کې ما تدریس شروع کړه، چې څنګه زه فارغ شوم نو ما هلته تدریس شروع کړه. جی بیا روان و هغه تدریس زما تقریبا د 1982 83 نه هلته تدریس شروع کړه، جی او بیا د هغې نه پس بیا په 1996 پورې زه هلته وم. بیا څه حالاتو د هغې حالاتو د وجې نه زه لاړم اټک ته ښه جي ویسا کې جی جی تعلیم القرآن کې یو کال مې هلته تېر کړ، ښه جي او بیا په 97 نه لاړم دارالعلوم اسلامیه تنګي ته، هلته دورې حدیث په ما لولو. جی جی نو هلته کې مې تقریبا د 2006 پورې جی هلته وخت تېر کړ. بیا د هغه ځای نه رالم خپل کلي ته، ما یې بس مدرسو کې درس باقي نه کوم جی او بس لله فی الله یو درس به کوم. ښه جي نو یو 4-5 کاله مې په خپل کلي عیدګاه کې درس وکړو جی. دورې حدیث، او د هغې نه پس بیا دارالعلوم نعماني والا زور ولګو هلته لاړم، او بیا مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه بالخصوص دا زما سره د هغه محبت و چې ما پسې کور ته راغلی، کور ته حالانکه هغه وی چې زه چا پسې نه یم تللی، بالکل جی او ما پسې کور ته راغلی، دا خپل بچي م ورسره و، جی او ما ته وی ته به خامخا دارالعلوم ته راځې. مې زما خو هلته کې درس دی وي بس هغه پرېږده دلته راځه، مې راته ګرانه ده پرېښودل. وی 24 ګنټې زما مدرسه کې طالب چې کم وخته وی تا ته به ناست جی نو بس د هغې نه روان یو الحمدلله. الله دې داسې اوس را باندې سایه زمونږ د حضرت شیخ الحدیث دارالعلوم جامعه محتمم صاحب مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتو هم د پاسه د هغه محبت دی، د هغه مینه ده. الحمدلله الله دې دا سلسله تر قیامت آباد ساتي آمین. جي. ستاسو ډېره مننه، جزاک الله جي، شکریه. ستاسو ډېر غټ مشکور یم، تاسو موږ له دومره قیمتي ټایم نه مهرباني. بس هم دا خواهش لرم چې ستاسو دا سلسله روانه او الحمدلله نن سبا د سوشل میډیا دور دی، جی جی او د سوشل میډیا په ذریعه باندې یو کم ځای نه چې ته دا څیزونه نشر کې جی هغه اجاګر کېږي، هغه رسېږي. بالکل نو بچې تاسو هلکان یې کشران یې جی تاسو د هیله لرو چې تاسو دارالعلوم د هغې حالات د هغې درسونه د هغې فتوې د هغې د میلمنو راتلل دا ټول د سوشل میډیا په دغه کې زړه کې دا بند کې جی جی او بیا امت ته ورسوئ. انشاءالله جی. الله